ثابت کا دعوه دې صحیح ولیکه د هغې نه بعد حکم ولګوه تا د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تا حکم ثابت کړلی موضوع له د هغې جواب رانغی د هغې نه بعد ما د ده د 3 کتابونو په خپل مابین کې تعارض راویستو چې تا قسم د شی قسم د شی ګرځولی او قسم د شی د عین شی ګرځولی د هغې جواب رانغی بیا د مسلک الاکابر کې د شیخ طیب صاحب د کتاب نه حواله ورکړه ده لیکلي دي چې قبرستان ته چې ځي نو دا کم بهر نه دا کم کس چې دی ولا د الله نه بخښنه غواړي او د الله نه له دعا غواړي او دا چا لیکلي دي او دا چې دی په احسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد صاحب هم لیکلي دا به وګورئ بله خبره دا ده چې ته ما عبارات پیش کړل دا دل کا سرور ستا د مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب کتاب دی دی په دې 216 صفحه کې لیکي وای بزرگانو فریق مخالف بعض بزرگان دین و صوفیاء کرام کی کچھ مجمل اور گول مول عبارتیں پیش کر دیے دی ورته د بزرگانو اقوال پسې چې مور پسې کېږي دا بریلی ته وای نو د بریلی مقابله کې یو شان رنگ او زما مقابله کې بل شان رنگ وای مال دی وبکړلې ور او ځان لره پردې سړې کړې رور په خبره باندې ورسې ها دا غینه بعد زه دا خبره کوم چې تا ویلي خلاصه کې دانی کې پوره خبره نشته بزرګانو موږ دا غټ کتابونه مو شکر الحمدلله دا ملګری را سره سبقونه کې پاتې شي تفوس ته وکي او دا هم مو دا غټ کتابونه پڑھاو هم نو شامی کې دا یو لفظ دی ولیدو خو تا د خلاصه کې دانی دا دویم لفظ ونه لیدو د دواړه الفاظ لیکلي دي هغه یو لفظ راغسته دی یو دا ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مره وترکه اخرى په دې ترتیب باندې ته ماته نشي ثابتوله او بل لفظ هم شته و ما حبه السلف دا ما ونه ته تاوریدلی نو تاوریدلی نو د الله بنده خدا پرېږده د هغې نه بعد دې ما ته وایي که نه چې دلته لفظ جاو که راغلی وایي یو عام دی او بل خاص دی ای د الله بنده چې ځان له په فتوه کې راګېرېدې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم په کیمرې او په میډیا باندې په خلکو فیصله کې ګناهګارېږي لا یؤمنون مصداق ګرځېږي نو د هغې نه دې د ځان د خلاصولو دپاره دا یو آیت عام دی او دا بل خاص دی ما درته ویلي چې یو آیت عامې بل به عامي که بل خاصې دا بل به هم خاصي ورنه طالب باطل مقدم مثل د دې جواب نه راغلی بیا دا چې دی وجلته لفظ جاؤ که راغلی د مرګ نه بعد هغه زارکه راځي زارکه هغه جاؤ که لفظ نه راځي د هغې نه بعد بله خبره دا کوم دی وایي چې تا په حیات نبي مسله کې نسمت المؤمن حدیث پیش کړو زم په هغې کې ما دا پیش کړو چې د مؤمن روح په جسم کې دننه نه او د هغې سره زما د موضوع سره مناسبت و دا خو بالکل برابر خبره وه بیا دی وایي چې بزرګانو د شیخ قاسم نانوتي صاحب عبارات چې دی په هغې کې چې دی وایي تا ګول مول لڼ وچلو ما دا ویلو دې کتاب کې د شهید دپاره چې کوم جسم مثالي منل دی او شهید دپاره د هغه جسم ته چې میت ویلی دی په هغې باندې تا فتوه لګولې ده تا ویلي دا معتزلي دی او تا چې دی په عذاب قبر مناظره کې مفتی فدا صاحب ته دا فرمایلی و چې دا انکار حدیث دی دا قادیانیت دی او دا چې دی نو د معتزله او د خوارجو مسلک دی زه دا وایم دا سړی دی یو ځل ګول مول کړی دی شیخ قاسم نانوتي رحمه الله له تا ډېره زیاته بېعزتي کړې ده اوس چې دی نو د ده نه ته ځان دلیل پیش کړې نو د خارجي او د معتزلي نه ستا په نسبت باندې دلیل پیش کول نه دي پکار دا خبره لاړه بل تا چې دا قصه او طبیع العربي پیش کړه تا ویلو چې ما د شیخ حسین علي صاحب دا کتاب نه پیش کړم تفسیر بېنظیر دی او د دې زغه زه در کوم چې په دې کتاب کې استاد مشر په دې دوه کتابونو کې د دې قرار کړی چې دا د شیخ حسین علي صاحب تفسیر دی او په دې ځای کې دې سلی کې وایي بزرګانو دې کې چې کوم راویان دي متهمون هغه متهم دي بالکذب او د دې په سندونو کې چې دې بزرګانو نور په دې کې هم څه ضعیف راویان شته دی بله خبره دا ده چې دا زما سره کتاب دی د آیات ساته دا کومه واقعه چې د دې آیت د لاندې پیش کړه په دې غونډې واقع باندې دا صرف دا یو کتاب لیکلی شوی دی صرف په دې باندې اوس چې دا غونډه مناظره زه په دې باندې ور اړوم نو هسې دا باقي خبر رانه پاتې کېږي بل تا چې ما من حدین یسلم علیه دا حدیث دې پیش کو دا زما سره جلاء الافهام دی په دې کې شیخ الاسلام ابن قیم صاحب سے لیکي وسألت شیخا عن سماع یزید بن عبد الله من ابي هريره فقال ما كانه ادركه وهو ضعيف ففي سماع منه نظر پر روایت باندې هم جرح وشوه د شیخ طیب صاحب د عبارت جواب هم وشو دا غې نه بعد چې تاویل چې ولو انه مز ظلمو د دې آیت نه چې بل چا استدلال نه کړي دا زما سره توسل کتاب دی د محمد العباسي دی عالم چې دین استدلال کړي چې دا تعلق ساتي ويطلب منه مباشره يدعو لهم دا د ژوند سره تعلق ساتي دا د مرګ نه بعد نه دی د مرګ نه بعد بدانه لګي او دا زما سره الکشف المبدي ده په دې کې دی لیکي په صفحه نمبر 132 کې ولم يشترط لقبول ذلك مجيء عند قبره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله دی راتک چې دا نه دی شرط کړی شي دغه په جواب کې ما حواله جات درکړل بل ما ته دا ویلو ګوره تاویل استشفاء عند قبر النبي من النبي ثابت ده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول دی آیت کې د کم ټکی دا معنی ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې استشفاء من النبي جائز ده د دې معنی راته کوملی صاحب بل خبره ده
چې ما تا ته خپل دعوه پیش کړې و چې دا قسمه انداز سره دا ثابت نه دی او بیا مې درته دا ویل دي ته علماء شرک ویلې. اول زه په دې باندې آیت کریمه پیش کوم هغه ته ګوره. قران مجید کې الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دې آیت کریمه ته ګوره دا زما سره زیارت القبور دی. په دې کې دې سلی کی وان قال ان اسال لكوني اقرب الى الله مني ليشفع لي في هذه الامور لاني اتوسل الى الله فهذا من افعال المشركين. دا د مشرکانو فعلونه دي. والنصارى دا د نصاراو کارونه دي. فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون. بیا دا غینه بعد بل ایت راوړي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بیا بل ایت کریمه راوړي ما لكم من دون من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. دا غینه بعد من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. حواله زمانه ده چرته پتو په ما باندې ونه لګي زبان میری ہے بات ان کی. دا غینه بعد دا ویما دا زما سره تفسیر مفتی محمود دی. په دې کې دې سلی کې ګوره شیخ سوق دی شیخ مفتی محمود رحمه الله سلی کې بده تفسیر کې وही दगा आयत रागिस्र बया लिखी किसी की कब्र हो या कोई मैयत हो कोई कब्र या मैयत किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती. इनको साहिब इख्तियार समझना. और ये मुशरिकीन तो क्या करते थे कि हम इन बुतों के इबादत उनकी ज़ात की वजह से नहीं करते बल्कि इस वजह से करते कि ये अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं. पदे के दे दा खबर है वकड़ ची दा मुंगा वासिता मनू और वासिता ची सूक मनी दागा मुशरिकान दी दा मुशरिकानो दा पारा ची दे दा कवल अगी पेश को वजदा तवज दा खम दा 103 सफा दा समाउल मौता दा. पदे के शेख सरफराज सफदर से लिखी वे मुंगा ची दा इस्तिशफा यादव कना वैदा मुंगो किसी मकबूल बरगजीदा बंदी की का वासिता और सिफारिश होती है. वैदा वासिता दा वैदा वासिता दा शफात और दा याद साथे पदी किताब की वही समाल मौता की शेख सरफराज सफदर से वही दा वासिता दा और पदी गुलदस्ते तौहीद की वही द मुशरिकान तरीके वारिदात दाव कि शिरक बे को बे च जब बिजात दे मुस्तकिल न गणम जे वासिता गणम दा मुशरिकान तरीके वारिदात. دا غینه بعد ګوره زم ته د استشفاء قول کې ستاده دغه آیت کریمه کې بوی هم نشته چې ستاده استدلال د دینه تام شي. دا زما سره تفسیر کشف الرحمن دی. په دې کې د حدیث را نقل کړي د آیت دلان دی. د بخاری نے جابر بن عبد الله سے نقل کی ہے جو شخص اذان سن کر یوں کہتا ہے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعث مقام محمود الذي وعدته تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی. بزرگانو دال پاز وای شفاعت به دی وشي. دا بل خبره خود سو علماء ورته شرک لیکلې او تاسو د علماء اقوال در نقل کړل خو چې کله خبر راشي دی دای کې شته حواله موجوده ده چې د محرم او د مبیح په منځ کې خبر را ترجیح به محرم لې د دې له وجه زه دې له ترجیح ورکوم. نو زم که شفاعت غواړي د شفاعت د الله د نبی امید دي نو ګوره په دې باندې عمل وکړه. د اذان جواب ورکو د الله نبی فرمایلی وای طالب شفاعت ملاویږي الله دې زموږ نصیب کی. بیا د مسلم شریف حدیث هم دغه شان راوړی دی وای تاسو کله जिस तरह मुअज्जिन कहता इस तरह तुम भी कह दो. दागीन बाद आखिर कोई जो शख्स मेरी अल्लाह ताला से वसीला तलब करेगा तो इसके लिए मेरी शफाअत हलाल होगी. जे मंग पदी तरीका बानी इंशाअल्लाह रवानी अल्लाह बमंग अल्लाह द नबी शफाअत राखी. اوس ګوره چې دی خو ګوره دا زما سره صارم المنکر په دې صارم المنکر کې دغه ته ګوره دی لیکي وای عن علي ابن الحسين دا سوق دی دا زين العابدين دی رحمه الله الله دې فرحمه کی سلکی انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. یو سړی چې هغه براتلو د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې فرجه تا نو فيدخل في هغه ته داخلي دو فيدعو دعاء به کولا فنها وغمنکو او سی وګوره قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وای ګوره صحیح استدلال طریقې دا ګوره د قبر خوا کې د دعا نه منع کړی دی خو ګوره دی کې لګلاس کې د مولانا سے دا زما سره اکابر کا مسلک و مشرب دا ستاسو د شیخ عزیز الرحمن صاحب کتاب دی دیگه سے لکھی روضہ شریف پر عرض کر دیا کرو کہ وہ خود بھی مدینہ شریف حاضر ہونے والے ہر شخص سے اپنا سلام عرض کرتے اور دعا اور توجہ کی درخواست کرتے ہیں. دعا به کولا او دلته کې حضرت زین العابدین سے وہ فرمایل چې یو کس ما منع کړو چې په قبر د نبی صلی الله علیه وسلم راتل زم د الله د نبی د هغه نوسو په تابعداري کې روان یم په دې باندې ماته خوشحالي ده شکر الحمدلله. بیا لیک ګوره
वे इसको फरमाया कि जाओ रोज़े अक़दस पर जाकर अर्ज करो कि मेरे पास इकामा नहीं। तसुक दे दा अकाबिर का मसलक व मशरब और दागे ने बेदर हवाले पेश कर ची दी मन फरमाइले वा और बेदा हदीस बबल सनद बांधे रावड़े वही बुजुर्गान ला तत्तखिजू बैती ईदन फइन तस्लीमकुम यबलुगनी बेद बल दगकिम रावड़े ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन वला तजअलू कब्री ईदन फइन सलातकुम तबलुगनी हैस कुंतुम। وحدان صرف 2 ټره نه واله خو چې کومه داوی لیکلي هغه کې مونږه باس کو ټیم نه نږدې دا داوا ده چې جواب دا وره تر اوسه پورې د خپل پته نشته هغه په لیکلي موږ خبر دا پرېږ دوه باندې بحث نه کوو. دویم نمبر په کار دا و چې خپل دغه عقیده باندې یو قطعي ثبوت قطعي دلیل راوړی چې رسول الله صم خبر مبارک ته ورتلل د دعا درخواست کول له شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه پورې دغه سینم پیش کړی دی او قیامت کې صبح تک ان شاء الله دی نشه پیش کول پلان کې دا لیکلي پلان کې دا لیکلي پلان کې عبارتونه ګډوډول لګي غلط مطلبونه غستله جدا خبره ده. دی بیا وایي شیخ طیب صاحب خو لیکي چې د بهر نه سلام چې دی دعا ده نو دا سلام خو په حدیث کې دننه نم ثابت شو کنه هغه دعا د بهر نه مو شو دننه نه مو شو کوم څه کې زموږ بحث شروع دی. بیا وایي شیخ صفدر صاحب لیکلي صوفه کرام او اقوال حجت نه الکه ما چې پیش کو پغه کې امام مالک وو پغه کې مولانا قاسم نانوتی وو پغه کې مولانا ظفر انوس دا دومره کابل دا ټول ته د صوفه کرام خري ان لله و انا الیه راجعون. دریم نمبر تعریف نو دا بس تا ویډیو په سلوګی ستا مخ کې هغه د مستحب په تعریف کې درې خبرې ذکر کړې وي یو پکې ما حب او سلف چې سلف واخو کړی وي او موږ ټول سلف اکابر فقها محدثین متکلمین دې ټول لیکلي اکابرین ته وبنتا ته څه ښکاریږي سلف او اکابر نه ښکاریږي. امام مالک غونته کې خلک بیا راغی نه پس دی راغی وی واقع د بیا غلا ما پیش کړم نه دا او وی چاغه زویب د پلان کې مونږ چې ګوره دلته کې په روایتو کې زو پرام غیر واستو ته پیش کوم او زو نشته ان شاء الله چې زو پرام غي ما د استحباب حکم لګولې د ټول په نسبت دی په فضایلو کې په مستحباتو کې زوب چې هغه مزر نه د خبره ځان سره یاد اوس درسته به حواله پیش ومه خو نه ما پیش کړم نه بیا راغی ورزو حدیث چې تا کوم پیش کوه زویب د پلان ګوره مونږ چې په حیات النبی کې مې دغه حدیث درته متواترات ثابت کړی دی یو ځل اول متواتر لا یبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر باصر التفدی باندې 15 سوالې درته ما پیش کړی بیا په غیمه راځه بیا مولوی صاحب څه راغی پیغمبر کې وای عبارت پیش کو زر زر یو عبارت را لی بل دا ورته پته لګی زما دا وسره زویم سا و یرا شرط نه د قبولیت د پاره د قبر خاطر نو مونږ کله دا ویل مونږ خدای استحباب په درجه کې واغستله ته خدای چې سوي دې سوچو کا او دلیل یې سره وړو وای معنا عبد بالله یقربونا الکه مونږ عبارت کو کا څورته هغه ته شفاعت درخواست کو. دویم نمبر دا خو تام منل دی په ژوند کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلل د دعا درخواست کول دا تاسو پنځپیران ناجایز ګڼئ که جایز یې ګڼئ نو د ما نعبدهم لاندې کوم ایتونه چې ته ویلې دې لاندې هغه راځي که دغه نه راځي بیا دا په کوم دلیل سره راځي ته خو لږ پر خپل ځان باندې جړا وکړه چې دا ته کوم څه سوی بیا د دې نه پس راغی مفتي محمود رحم الله لیکلي چې هغې کې د چا مدد کول صاحب اختیار ګڼل دی یو څیز مونږ نه یو ښایي د مفتي محمود رحم الله حوالم درته پیش کوو. بیا راغی صارم المنکي مولوي صاحب یاد وساته په دې مسله کې د ټول امت نه په خلاف علامه ابن تیمیه رحم الله چې هغه مونږ احترام کوو بیا ادبي ګستاخي نه کوو کافر ورته نه وایو البته تفردات تشتري هغه په حالت د هیڅ کې طلاق نه واقع کیږي هغه د یو مجلس درې طلاق درې نه واقع کیږي د الله تعالی ذات صفاتو کې بس زونه د اهل سنت نه هغه خلاف دي دغه په دې مسله کې اصحاب المنکی والا علامه الوسی او دې دا 3000 د امت نه په دې مسله کې خلاف تل خو هغه مرته شرک نه دی ویل چې کوم شرک وي پولیس چې قبر خواله راتل شفاعت درخواست کول دا د پنځپیرانو د خوارجو د معتزله غونډه کې هغه نظریه چې په امت کې ربل چا نه و بیا دې نه پس راغی وای لا تتخذوا قبري عيدا مونږ کله ویل لا تتخذوا قبري عيدا دې مسلې ته دا وې سمونه دا وري سره د دلایل سره خلک بدر پسې خان دي بیا وای بے سند خبره التم نقل بیا وای ازاروی صاحب رحم الله ورته ویل چې قبر تور شو دې زمای خامنش ورشه کنه درخواست وکړه توسل الله سره زمای خامنش د الله نو غوښتل د الله نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ته قبر ګډوډو ما بیا دا غینه پس دی راغی ویره دا شرک دی دا ستا مشر لیکلی دی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیر رحمت الله علیه کی حیات و خدمات مصدم میاں محمد الیاس صاحب صفحه 307 کې ګلی وای مولانا حسین علی صاحب رحم الله دا مسائل چې کم استشفاء عند قبر النبی سماع عند القبر وغیرہ فروعات میں جزوی اختلافات سمجھتے ہیں او دی وای شرک دی وستا مشر صحیح دی که ته صحیح یې پته نه لګېږي بیا دې سلام په مسله کې اقامت البرهان هم لیکي چې دغه دعا او د دنه نه جواب هم ملاویږي ظاهر ته دی لیکي بلکې ظاهرین کا سلام سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے اگر ظاهر لفظ هم راغی زه نور زد خو مه کوو خبره خو ومنه مولوي صاحب بیا زما ستانه مطالبه ده په دا خپله دعوه باندې یو دلیل چې نبي سم قبر خوا ته راتلل په ژوند یا بعد الوفات
او التر دعا درخواست کول دا شرک دی قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل څنګه چې شرک ویل د مناظرې تر اخره پورې به غواړم خو دقه ګډوډواله به کې د جل نه بکار اخلي ان شاء الله یو دلیل به پیش نه کی زرا اعظم دی نه پس دریم دلیل تا دا مسلم شریف دی زما سره جلد 2 صفحه نمبر 268 دے حدیث نقل کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتيت في روایت حداد مررت على موسى ليله اسري عند الكسيب الاحمر دا معراج پشپ باندې زړه سرو شګو د ټیرکې په خوا باندې موسی علیہ السلام په قبر تیر شو مې د زمکه په خوا کې او هو قائم يصلي في قبري هغه په خپل قبر کې ولاړ مونږ کو ګوره مولوی صاحب د انبیای کرامو عند القبر سما اتفاقی مسله درسته به پیش کم بیا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې څنګه چې د غنو حدیثونو ثابت دي په قبر او برزخ کې انبیای کرام منظم کوي هر کله چې منځ وغیرہ دا عبادت په قبر کې ثابت شو نو په دغه کې دعاګانې دي پر منځ کې نو د مستشفی لپاره د شفاعت درخواست کول په طریقه اوله سره ثابت شو سلورم نمبر دلیل پیش کوم مولوی صاحب مسند البزار جلد 10 او 9 د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لكم زما ژوند دنیوي ظاهري غوړه ده تاسو لپاره تحدثون ونحدث لكم تاسو ما تخپل حالات بیانوي تاسو ته بیانو ووفاتي خیر لكم زما دنیا نه تګم غوړه ده تو رضو علی اعمالکم تاسو اعمالو ما پیش کی فما رايت من خير حمدت الله علیه زج خیر احلات وګورم نو زبد الله حمد بیانو وما رايت من شر استغفرت الله لكم زج د امت مجموعي بد حالات وګورم زبد الله نه بخنه غواړم اقصص پسې مربو اولان دي سلیکی واورده الهيثمي في مجمع وقال رواه البزار ورجال الصحيح د بخاری سند دی بالکل دې کې باس نشته دغه رنګ مولوی صاحب په برزخی ژوند کې دغه ثابت شو د صحیح مرفوع حدیث سره 5 نمبر دلیل دا ما سره مولوی صاحب تفسیر قرطبی دی جلد 6 صفحه نمبر 439 عن علي رضي خليفه راشد علي فرمای قال قدم علينا عربي بعد ما دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ راشد سوې د صحابه زمانه ده ویو مونږ نبی علیہ السلام دفن کو یو کس صحابي راغی بسلاس د یم درې ورځې تیر شوې د نبی سم دفن کولو فلما بنفسي على قبر رسول الله بل ځان نبی علیہ السلام قبر باندې راوګرځي د خبيان دلاسه وحصل راسي من تراب فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله الله چې کوم قرآن نازل کړی دا غي استدلال کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي ما په خپل ځان باندې ظلم کړی وجئتك او زه تا تراغلم تستغفر لي چې زما لپاره بخنه وغواړي فنود يمن قبر انه قد غفر لك आवाज ورته راغی بخنه وشوي تا ته دا خلیفہ راشد دی د صحابه دور دی د رسول الله سم قبر تراغله دی قبر الفاظ هم پکې دي قبر د رسول الله سم تراغه د خلیفہ راشد اوس د دې لپاره سم کومي سم چل ول کوي چې پلان کې پلان کې دا به خالص د جلی عوام په دې باندې فیصله کوي او دغه دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحم الله پس نمبر 517 معارف کې نقل کړي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کے حوالے دے کر عرض کیا دا آیات ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گنہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کے مغفرت ہو جائے گی اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کی جواب میں روز اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لك یعنی مغفرت کر دی گئی بحری محیط په حوالے سره نقل کړي اوس مولوی صاحب مفتی شفیع صاحب دی کوم الفاظ چې ما دا وکړي لیکلي اق الفاظ سره استدلال کوي توبه باسه په داسې باندې بدی کې غنور چلول نه کی ام دقه د ستاسو سند دی او وی شیخ حسین صاحب په کې دا لیکلي ته خو هغه په زور تضاد ثابت دی شیخ الانی صاحب په کتابونو کې تضادات ثابت دي راغلي ظالم د خپل سند دفاع نشي کولای په زور باندې مشرک ثابت دي دلته دا تحریرات د نکنه د انکار مکونن هغه لیکي په صفحه نمبر 396 کې عن علي رضی الله بعد ما دفن صلى الله عليه وسلم رست راغی نشي سم دفن کړو جاء عربي فقال رسول جئتك تستغفر لي الى فنودي من القبر الشريف قد غفر لك ام دقه الفاظ راغلي زه تا ته راغلی ستا قبر مبارک ته راغلی مولانا حسین علي صاحب رحم الله هم نقل کوي مکتبم ستاسو پنځپیریانو چاپ کړی دی بغیر د نکیر نه هم دغه رنګ زمونږ صاحب دلیل نمبر 6 دا زما سره اعلام سنن علامه عثماني چې دا دی د علماء دیوبند کتاب دی رهناف کتاب دی علامه زبر په بری صغیر کې منل شوی جلد صفحه نمبر 498 دی نقل کوي وقد صح
ان دا آیات نقل کې په تور د استدلال راوړي د استشفاء لپاره ان ابي ايوب الانصاري په صحیح طریقې سره راغلی دی. ايوب الانصاري انه قال لمن كان یو راغلی قبر خواته ورته پنځپیرانو بشن خبره چا وکړه چې ته سکه د ورته ویل وزع وجهه على القبر د خپل مخه په قبر مبارک کې خو د نبی رسول پر انما جئت رسول الله سلام زه نبی عليه السلام لراغلم ولم ات اللبن والحجر زګټي یا خخت لنیم راغله د پنځپیرانو غونته چې دا ګټه یا خخت غني زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله كما سياتي بسبب ان حكم الايه بيرغين بسم دغه نقل کوي دا مولوی سیبو علامه عثماني عظیم محدث دغه د استدلال لپاره په استشفاء باندې نقل کوي. وم نمبر مولوی صاحب زر اعظم مصنف دی اے مولوی صاحب دلایل بروسته ذکر کوم شپږ دلایل می ذکر لمخ کې به ان شاء الله دلایل انبار زما وګوري چل ول مکوا اکابر دی قسم دی کوم عبارت چې پیش کوي یو عبارت هم سره موضوع سره تعلق نه ساتي یو آیات یو حدیث دغه سره راوړه چې باغی کې د رسول الله صم قبر مبارک ته راتلل د دعا درخواست کول دا شرک دی. ان شاء الله زما چیلنج د دنیا پنځپیریت ته پیش به نکی ان شاء الله عبادت والا د آیاتونه م پیش کوو مولوی صاحب کې نو تاسو نشته قبر خواته راتلل دعا درخواست کول بدغه کې باسته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نولنې خبره زدا کوم چې دی وی چې تا دعوی ته دی دعوه نه دی لیکلی تاسو یې دعوه راکړه ما دل درکړه خو اصل کې مسله دا د دې کې مدعی ته زه نافیم ما چې تا ته دعوه کړله ما دعوه په شکل د نفي کړې ده په نافي باندې دلیل چا ویلی د نافي دپاره دلیل ضروري دی زه خو معارض یم په معارضه کې درته زه دغه پیش کوم دلایل پیش کوم او اته احادیث مې درته پیش کړه او د قرآن مجید د آیتونو نه مې درته غالبا 4 آیتونه په اولني ترن کې پیش کړي دي هغه به د ملګرو اورېدلي او دا به بیا ځان له ګوري انشاءالله العظیم. خو اولنۍ خبره دا ده چې دی ما ته دعوه جواب دعوه ما ته ګوره ما په دعوه کې محمول چې شرک دی دا مې موضوع نه دی ثابت کړی د الله بنده ما نفي کړی ده د ثبوت تا زما دعوه نه ده اورېدلې زما په دعوې دې ځان نه ده پوه کړی ما نفي کړی ده د ثبوت زه تا ته اوس دا وایم دا ستاسو کله د معجزه او کرامات اختیاري او دا دغه معجزه او کرامات اختیاري موضوع باندې تاسو مناظره وه په دې کې تا اول دعوه دې لیکلې ده دعوه دی په دعوه کې د محمول موضوع نه نفي کړی وروسته د حکم لګولی او زه درته یم دا حکم د قیامت سبا به راشي یوه دانه ماته دا تاسو چې دی د قرآن حدیث نه په صحابو کې نه بلکې د فقهاو د عبارت نه راته مغه نشي پیش کولی تا چې کوم حکم لګولی د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم اصل کې ترتیب د مناظرې دا دی محمول به موضوع له ته ثابتې محمول به زه موضوع نه نفي کوم تا چې یو دلیل وي ماته د یو دلیل د یو آیت یا د یو حدیث دا معنی وښایه چې هغې کې ویلي چې استشفاء عند قبر النبي دا مستحب ده او دا ثابت ده دا راته وښایه که نه دا خو شته دی نه یو حدیث نه دی ښودلی د علماو د عباراتو نه یې پیش کړی ما چې کوم وي ما نعبد من لا لیقربون الا زر ته دا عبادت دی زه ته یم وروره ستا د مشر په ګلدستۍ توحید کې څه لیکلي دي وایي کیون کی دعا اور پکارنا و خود عبادت ہے دا پکارنا او دعا دا خود عبادت ته پکار کې په دې ځای کې څه وایي ګوره وایي وای دی له اسی دغه عزیز رحمان صاحب لچریانو اسی وجه ولکته هغه ویلي د قبر خواله چې لاړې ورته دا و چې زما سره اقامه نشته دی وایي قبر خوا لاړ د الله نه سوال قبر خوا لاړ وایي چې ما سره اقامه نشته دی وایي د الله نه سوال دا کومه فلسفه ده مولوي صاحب خپل ملګري به درپسې دې پرې وخاندي کم از کم د دعوې او د دلیل سره مطابقت پیدا کوه په یو کتاب چې رد کوې نو هغه رد داسې رد کوه چې هغه وزني سبا درپسې ملګري نه خاندي بل تا ویلو چې یاره بصایر کې شیخ طاهر رحم الله یا د شیخ طاهر رحم الله نورې خبرې دې پیش کړي چې هغې دې ته فروعي وي او دې باندې فتوا نه لګوي دا زما سره بصایر دی په دې کې لیکلي بل ذکر ذلک من افعال المشرکین الضالین دا د مشرکین الضالینو د هغې ترتیب دی په خبره پوه شوې او دقه خبره یې راخیستې دا کومه چې تاسو کوئ د هغې نه بعد دا وایي ګورئ ليشفعوا لنا في حاجاتنا او بیا د هغې نه بعد لیکلي واما النوع الثاني غیر الشرعي وهو الذي لم يأتي به الشارع حقه خبره چې کومه ما کړې هغه هم ده کړې چې بزرګانو تاسو چې دا کومه دعوه کوئ دا د شارع علیه السلام نه ده نقل ته به د علماو د عباراتو نه به وله یوه دغه جوړې لیکن د قرآن او د حدیث نه صراحتا یو لفظ نشي ښودی چې په هغې کې دا چې د نبي صلی وسلم قبر خواله لاړ شو د نبي نه سوګه د شفاعت طلب ترې نه وکړه دا ماته نشي ثابتولی او دا ورته هم نشي ثابتولی چې د اقامې سوال ته وکړه دا ته هم نشي کولی چې ماله دا حاجت پوره کړه دا نشي ثابتولی انشاءالله بیا د هغې نه بعد تا چې د قصې عتبي والعربي پیش کړه دا تا څنګه وي بزرګانو دې دپاره چې دی جی د هغې نه مخکې تا داسې یو واقعه وویله دې متعلقه ویلې دي ده ویلې دي د یو واقعه دی ویلې دقه واقعه وه تاسو ذهن به کار نه کوي په هغې باندې دا شیخ حسین علي صاحب په دې باندې رد کوي دی وایي دا ثابته نه ده وایي دا ثابته نه ده په دې کې ورباندې رد وکړو
او په دې کتاب کې صیانت الانسان کې دی وای دا ثابت نه ده او دا غي د پاره لیکلي بزرګانو دا بل حدیث چې تاسو پیش کړی ته وکړه د حیات خیر لکم و مات خیر لکم دا حدیث شری دی وای هاذا خبر مرسل دا خبر مرسل دی او لاندې بیا په هغه باندې چې په سند باندې جرح کوي بل خبره ده دی وای چې یاره الصارم المنکی ولو دی علماء په دې ځای کې څه کړي اختلاف کړي یاد ساته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تا چې کله د مفتی فدا صاحب سره مناظره او په عذاب قبر ستا سره د فتوی د پاره بل هیڅ یو کتاب نه تا د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چې حواله پیش کوله په ما باندې د انکار د عذاب قبر د پاره زه اوس خیم تاوي چې دیو دام نه دی لیکلی چې دا دای نه دی لیکلی چې دا شرک ته اوس زه درته خیم حواله راکا دا صارم المنکر دی کې سوې ګوره واما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين دا په مسلمانانو کې د یو امام نه دی نقل لا من الائمه الاربعه دا په سلور ائمه کې د یو امام نه دی نقل ولا غیر من د اچا بل چا نه دا نقل دی بیا بر لیکلی دی ولا يقصد للدعاء عنده او لطلب برکته او شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې به دعا لم نزي د طلب د برکت د پاره بم نزي د شفاعت د پاره بم نزي او چې څوک دا شی کوي لم ينقل عن احد من ائمه المسلمین پای مو کې یو امام نه دی نقل بل دا زما سره دا کتاب دی ګوره فاتحه کا صحیح طریقه په دې باندې د بشمار علماء دیوبند خطونه دي او یو خبره به درته بکې وکم په دې باندې چې د شیخ سید حسین احمد مدنی صاحب دی په دې کې مفتی کفایت الله صاحب دے په دې کې مفتی شفیع رحم الله صاحب دے په دې کې سلی کې گورا لیکن ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں ان سے مدد چاہتے ہیں انہیں اللہ کی یا سفارشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لگ صبر آخر کے بیدر قوم وہ جملہ افعال شرکیہ کرتے رہتے ہیں وای دا جمله افعال شرکیه پاغي کې لګیا دي اړم دی او کوي دا مې درته د خ عالم د علماء دیوبند نه دا پیش کړ بیا درته دا ګوره تاویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا نه لګولې دا ګوره قاعده جلیلیه دي ته ګوره دې کې لګي فإن طلب شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم نه طلب د شفاعت و دعائه و استغفار بعد موته وعند قبر ليس مشروعا عند احد من ائمه المسلمين د مسلمانانو په ائمه کې یو امام نه دی نقل ولا ذکر هذا احد من الائمه الاربعه فسلور ائمه کې یو امام نه دی نقل کړي واصحابهم القدماء فقدماء صحابه کې یو کس نه دی نقل کړي وانما ذکر هذا بعض المتاخرين دا خو بعض متاخرین خبر راخستلې ده بزرګانو تابع په دې کتاب کې نشته فتوا ما شته ده فتوا ها وای ګوره سړي به څنګه به کې نشته حواس غوکې دا زما سر کتاب دی د علماء دیوبند صبر په دې کې سړي کې ګوره د علماء دیوبند کتاب کې 184 صفحه کې لیکي فالتمسك بسنة سيدنا ونبينا محمد المصطفى هو الأصل في مذهب علماء دیوبند الکه بزرګانو و یاد ساته دلیل بد الله د نبی په حدیث باندې نسی دا اصل د په مذهب د علماء دیوبند کې بیا لیکي فالامور التي ليس لها اصل في الكتاب والسنه وتعامل الصحابه هغه امور چې پای کې د قران نه دلیل نو د سنت نه نو د صحابه تعامل نو او سند في اطار ذوق والعمل للعارفين بالشريعه لاندې لیکي فهي باثرها جديره بالرد ودا د دې مناسب دي چې دا پریګ دي او دین انکار کوي فاجتناب هذه البدع والخرافات اتباع سنن السيد الموجودات ذلك هو مذهب علماء دیوبند د علماء دیوبند مذهب دا دی خبره به د قران نه ثابته د حدیث نه ثابته د صحابه د قول نه ثابته بیا چرته د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد دا غینه ثابت کا او زه دا وایم ګوره چې لفظ د استشفاء عند قبر النبي او مستحسنی کدا لفظ دی راته او خودو نو ستابه ګټه زما به بلاتی او ان شاء الله په خنجر دی نه وهم نه په تلوار وسوم دی د قران حدیث پدار ان شاء الله ولذي ز په خپل شاعر یم بھائی لک صبر ګوره وکې دی جی دا زما سره مصنف ابن ابي شيبه دا په دې کې لیکي فصل في الصلاه عند قبر النبي واتيانه خبري توس ګوره مخکي به لیکي ګوره عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي مخکې دا حواله پیش کړي و فيدخل فيها حضرت زين العابدين سے وای یو سړی براتو د نبی سلام قبر خواته الته به سکه دعا به کوم ما درته خو د چې مشر دعا د قبر خوا کې چې دی داغي قول کړي دي په دې کې مسلک په دې کتاب کې اکابر کا مسلک و مشرب کې دا قول کړي دي نو سجل به کو ګوره نو دو ورته وی فنهاه نمنيكو بيورتي ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا بزرگانو د دقي حديث نګوره چا استدلال کړي دي د نبی صلی الله علیه وسلم نو ست استدلال کړي مال دقه کافی ده
ته د نور علماو نه استدلال کوه زه به د الله د نبي د نوسو نه استدلال کوم انشاءالله العزیز پته به لګېږي او بیا ورپسې په دې بل دغه کې هم د حدیث راوړی وایي یاد ساتئ تاسو چې وایي دی وایي که نه بزرګانو قبر خواله لاړ شه د اقامې سوال تیم کوه دغه استشفا سوال تیم کوه طلب د مغفرت تیم کوه دعا تیم کوه ګوره یاد ساته په دې کې بزرګانو دې څه لیکي دا حدیث راوړی دا څه وایي جي قال سمعت النبي قبل ان يموت بخمس د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه 15 ورځې مخکې دا ته ما اورېدلي وو صحیح فرمایل الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك ويزود دين منكم او دا چارولي دا څوک دی محمد بن ابي شيبه عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه دیو د دین استدلالا دا راوړي او دا چې دینو زین العابدین صاحب استدلالا دا راوړي